هغه ډیرکې باندې حمله وکړه چې په هغې باندې عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره د خپلو ملګرو ولاړو 9 کسانو دوی په هغې باندې حمله وکړه دوی په هغه ډیرې باندې ورخیږي او د بر نه په هغې د غشو ګزارونه کوي دې طرف نه چې اکرمه رضی الله تعالی عنه ولیدل هم دا وخت کې مسلمان شوی نه و نو هغه په شا سوارانو باندې مشهور یو ډله هغه سره وه هم په منډه منډه چې نو راغی دلې ځان له ورسو لښکر دروند شو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره د خپلو ملګرو مقابله وکړه وایي دا ته د شپېتو نه کېږي اخر دغه کسان هم په دغه ځای باندې شهیدان شو او خالد رضی الله تعالی عنه سره د ملګرو د دې طرف نه د شا نه چې دی نه په صحابو باندې حمله وکړه چې دې حمله وکړه نو دا حمله اچانک وه او بل مسلمانان متوجه نو حمله د شا نه وه چې دا وشوه مسلمانان چې هغې باندې هیبت راغی بل طرف ته یو زنانه هغه پاتې وه د دې کافرانو نه هغې چې د کافرانو هغه جنډه اوچته کړه چې هغه جنډه اوچته کړه او ابو سفیان څنګه ولیدل چې یاره زموږ جنډه به اوچته شوه هغې کې بیا چې جذبه را پیدا شو چې خپل ملګري بیا راواپس کړ چې راواپس یې کړل نو د هغه طرف نه هغه لښکر حمله وکړو د شا د طرف نه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه حمله وکړه مسلمانان هغه په منځ کې ګیر شو چې په منځ کې ګیر شو خالد رضی الله تعالی عنه د شا نه حمله کوي او نیزه ورسره ده او چې کوم مسلمان باندې لاس سمیږي نو بس د شا نه یې وایي او شهید کېږي خو په دې دوران کې دی په دې تلاش کې چې یاره نبي علیه السلام به چېرته خو هغه پسې ځان لتوین نه شي ځکه نه شي تللی چې دې خوا کې نه چې د شاه سوارانو هغه لښکر پاتې کېږي او هغه خو ده روان کړی دی مشر دی او ټول لښکر د ځان سره بوتلی نه شي خو تلاش کوي چې یاره کوم ځای کې ومیلو شي نبي علیه السلام سره 13 یا 15 کسان هغه ګیر چاپېره تاویږي را تاویږي حفاظت هم کوي او چې څوک حمله کوي د هغې نه چې نو بچاو هم کوي مسلمانان چې نه دغه ټیم کې تتر بتر دي نبي علیه السلام داسې هم نه کوي چېرې دا میدان هم دغه شانتې پرېږدي او دې ځای نه چې نو په ډډه شي خو وشوه داسې چې د دې طرف نه خالد رضی الله تعالی عنه او څه نور کسان ورسره وو هم په دغه ډله باندې حمله وکړه او د ابو سفیان د لښکر نه هم څه کسان راغلل چې هغه حمله وکړه د نبي علیه السلام نه ګیر چاپېره د مسلمانان داسې ودرېدل که نه لکه چې نو د غوښې او د اډوکو دیوال نه پرېږدي نبي علیه السلام ته علي رضی الله تعالی عنه دغه ټیم کې هغه قوت او طاقت بیا د نبي علیه السلام ولیدل چې ده له الله پاک یو روحاني طاقت ورکړی دی دغې دوران کې څه صحابه کرامو نبي علیه السلام زور وویسته او چې نو د دې احد د غر چې نو په دې کې داسې لږ بره پوته دغلته یو غار و په هغې کې چې دی نه هغه کېنو دلته چې دی نو دغه حمله هغه د ابو سفیان او د هغې د ملګرو شروع ده مسلمانان ټول تتر بتر شو ظاهر کې داسې ښکاري چې مسلمانان هغه شکست وخوړه تقریبا 80 کسان هغه د مسلمانانو شهیدان شو اوس مخکې څه کېږي انشاءالله به سبا راشي